بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم. دینه مخکې باب کې د معمولات او باس او تاسو تلاول ویل شو چې شپږ بابونه دي په نحو کې مفردات دي مرکبات دي معرب او مبني او معمولات او عوامل. نو دینه مخکې سبق کې معمولات باندې بحث سیدنده وشو چې موږ ویلو 28 معمولات دي ټوټل او په دې 28 معمولاتو کې یو خو فعل مضارع ده او 27 دا اسماء دي. بیا 27 اسماء په دوه قسمه باندې پنځو پکې پنځه جنینو پای کې تبعا اعراب او په 22 کې چې دا اصالتن اعراب 22 اصالتن اعراب چې نه په درې قسمه باندې اته مرفوعات دولس منصوبات دو مجرورات او پنځه توابع دا چې نه دا ذکر شول. دا اوس اخرنه باس ته د عوامل مبارکه. نو عوامل د عامل جمع ده او عامل هغه سبب ته ویل کېږي. عامل هغه سبب ته ویل کېږي چې داغه د وجنه د کلمې اخر بدلیږي را بدلیږي. عامل هغه لفظ وي هغه سبب ته وي چې داغه د وجنه د کلمې اخر بدلیږي را بدلیږي. د معرب کلمې اخر بدلیږي را بدلیږي ته عامل وي. بیا دا عوامل اصل کې په دوه قسم دي. یو عوامل لفظي دي یو عوامل معنوي دي. عوامل لفظي هغه ته وي چې عامو تخکاری او عوامل معنوي هغه ته وي چې عامو تنخکاری. ها عمل کړی ولکه مو تخکاری نو په نظر باندې راځي او عوامل لفظیه دا متخکاری پای باندې تلفظ کې په لفظونو کې موجودي. لکه زي ما جاء زیدون نو بدی کې د جاء دا عامل د رفع ده جاء دې زید ل رفع ور کړی دا نو دلته کې دا ما تخکاری او زه ما زیدون قائم نو زیدون قائم کې په دې زیدون باندې رفع ور راغل دا دې چې چا رفع ور کړی دا هغه مبتدا ده ابتدا ده هغه پټه دا غنخ کاری پوه شئ. نو چې عوامل لفظیه هغه ته چې پای باندې تلفظ کیږي او عوامل معنوي هغه ته چې پای باندې تلفظ نه کیږي. بیا دا عوامل لفظیه په نحو کې جنه دا په علم النحو کې ټول سل عوامل دي دوه چې نه دا په عوامل معنوي دي او 98 چې دا عوامل لفظیه دي. یعنی 98 سيزونه دي سړي ټول 100 سيزونه دي چې هغه د کلمې اخر بدلیږي. بیا دا عوامل لفظیه چې کوم دي نو دا په درې قسمه باندې یو دي حروف عامله او یو دي اسماء عامله او یو دي افعال عامله. حروف عامله هغه ته ویلېږي چې حروف او هغه عمل کړي او افعال عامله چې هغه افعال وي او هغه عمل کړي وي او اسماء عامله چې وی اسماء لیکن هغه عمل کوي. نو دا ټول 100 ټکی دي. بیا چې دا 100 په دې طریقه باندې چې کله کم حروف د سری یا کم افعال د سری چې هغه یو شان دي عمل له نو هغه په انواعو کې تقسیم کړي دي. هغه له قسمونو مونږ ورکړي دي چې دا النوع الاول له دا النوع الثاني له دا النوع الثالث ده. نو دا په دې کې لکه په یو نوع کې ډېر شي الفاظ مرتلې شي لکه مرتلې شو چې د کم انواع او د کم عواملو دغه یو شان دي عمل یو شان دي هغه یو جدا قسم روغ کړل او دا دیالس انواع په دې شرم تعمیل کې چې کم ذکر کیږي او ته کم نظم عامل تاسو یې کړل هغه او بیا دا شرح 100 عاملین دا ګور شرح 100 عاملین دا لکه دغه سل عوامل جن دا شرح ده تشریح ده. بیا او دلته کې په دې طریقه باندې تقسیم کړل دغه دې تقسیم کړی دی په شرم تعمیل کې چې اول ټول سل عوامل دي نو سل عوامل کې دوا عوامل معنوي دي 98 عوامل لفظي دي. بیا دا عوامل لفظیه 98 چې کوم دي دا په دوه قسمه باندې دي. 91 پکې سماعي دي سماعي او وچلن دا پکې قياسي دي. سماعي دي ته چې بس دا عمل کوي د عربونو اول عمل کوي بس د عربونو د سیدا اورېدل شي بل څه په قياس کوله او قياسي دي ته چې باندې قاعده قانون لرته خلوي او بیا لا سماعي هغه چې بدیل ادواو کې دي او دا ادوا ذکر کړی دي. دلته کې دو په دې طریقه باندې تقسیم کړل چې عوامل په دوه قسم دي عوامل لفظي او عوامل معنوي. عوامل لفظیه هغه ته چخکاری او عوامل معنوي هغه ته چې نخکاری هغه عمل اخکاری خو هغه سیز نخکاری. بیا دا عوامل لفظیه په درې قسم دي حروف عامله افعال عامله اسماء عامله. حروف عامله څه ته وایي چې وی حروف لګي هغه عمل کوي. بیا دا حروف عامله په دوه قسم باندې دي. یو حروف عامله هغه دي چې په اسم کې عمل کوي او دویم حروف عامله هغه دي چې په فعل مضارع کې عمل کوي. په فعل مضارع کې دا عوامل معمولات د دوه سيزونه دي په اسم متمکن ده
او یو چې دا فعل مضارع ده نو هغه حروف چې په اسم کې عمل کوي او هغه حروف چې په فعل کې عمل کوي نو اول هغه حروف بیانېږي کوم چې په اسم کې عمل کوي نو هغه حروف چې په اسم کې عمل کوي دا په 15 قسم دي. نمبر 1 حروف جاره، نمبر 2 حروف مشبہ بالفعل، نمبر 3 ما ولا مشبهتان بليس، او سلورم لا لنفي الجنس، او پنځم نمبر هغه د حروف ندا او هغه حروف چې هغه په فعل مضارع کې عمل کوي نه په دوه قسم دي. یو ته ویل کېږي حروف ناصبه او دویم ته ویل کېږي حروف جازمه. نو حروف عامله ټوټل چې نه دا 70 حروف عامله ټوټل 70 پنځه چې نه دا په اسم کې عمل کوي او دوه چې نه دا په څه کې عمل کوي په فعل کې عمل کوي. په پنځه چې په اسم کې عمل کوي نا حروف جاره، حروف مشبہ بالفعل، ما ولا مشبهتان بليس، لا لنفي الجنس او حروف ندا دي. او کوم چې په فعل مضارع کې عمل کوي ناغه دو دي، یو حروف ناصبه دي او یو حروف جازمه دي. طریقه اولنې ده حروف جاره. حروف جاره هغه حروف چې هغه په خپل مدخول لره جر ور کوي، یعنی په اسم باندې داخليږي او اسم لسور کوي جر ور کوي. او دا په النوع الاول کې ذکر دي. تاسو وایي النوع الاول نو دا حروف جاره دي او د دې حروف څه عمل له چې دا بچا باندې داخليږي فاسم له باندې داخليږي، اسم له سور کوي. واستاسو الګي مجرورات ویلي دي چې جرنه مطلب یوازې دا نه چې زیر بور کوي بلکې کله بزیر ور کوي کسره لفظي به کله چې دا با یا ما قبل مفتوح وی کله به یا ما قبل مکسور وی پیګری معنی نو هغه الګي شي کله کله په فتح لفظي سره به لکه په غیر منصرف کې. بیا دا حروف جاره متعلق یو څو خبرې دي چې حروف جاره چې په کوم اسم باندې داخل شونه ته مجرور ویل کېږي. حروف جاره چې په کوم اسم باندې داخل دی ته سوې مجرور وای. او دا جار مجرور د کلام جز یوازې نه جوړیږي سو پورې ته دا تا پچا پوری تړلې نه ان تعلق د ولا د چا سره جوړ کړه نه. نو جار مجرور په کلام کې اسم نه جوړیږي. په جمله کې چې جار مجرور راشي سو پورې دا تا پچا پوری متعلق کړي نه، سو پورې دا تا پچا پس تړلې ان د تعلق د چا سره پیدا کړي نه. نو تر هغه وخت پورې دا چې نه دا په جمله کې هیڅ شی نشي جوړېدل، جملې جز نشي جوړېدل. لکه ته د سینې شو ویل چې زید فی الدار، زید مبتدا او فی الدار جار مجرور دا ولا خبر شو د سینې شو ویل ول اول بل جار مجرور په چا پوری تړي تعلق به سره پیدا کې پس دا غیر بیا چې نه بچا جار مجرور چې نه دا بیا د کلمې جز جوړه که خبر د ضرورت خبر به جوړه که فاعل ته ضرورت او فاعل به جوړه که مفعول ته ضرورت او مفعول به جوړه. فاعل خو نه واقع کیږي او که نور د سيزونو مفعول او حال او یا تمیز او بل څه شی نو خو اول به دا تړي پس دا غیر ته نو بیا به دا دغه پوه شو معنی. یو خبره د جار مجرور په باره کې دا چې جار مجرور چې سو پورې موږ د دې چې سره تعلق نه وی پیدا کړي نو دا د کلام جز نه جوړیږي. دویم نمبر دا جار مجرور چې دا به همیشه لپاره د دې لپاره متعلق ضروری دی. دا متعلق به یا فعل وي او یا بشي به فعل وي. یعنی جار مجرور چې موږ د چا سره د تعلق پیدا کوو نو دا به چا پورې متعلق کیږي یا په فعل پورې او یا په څه پورې په شی به فعل پورې. فعل جو فعل ماضی مضارع امر نه پدی پورې او چې شی به فعل وي چې شی به فعل لکه ثابتون او قاعدون او د اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ اسم تفضیل مصدر وغیرہ بلې پوری به تلو. بیا دریم نمبر دا چې کله چې په جمله کې جار مجرور موجودي او د دې نه مخکې یو ورستو فعل موجود وي په دغه جمله کې نو دا جار مجرور موږ به پوری تلو. او کله په جمله کې هغه نه موجودو نو بیا موږ د دې لپاره متعلق دی دا به راوباسو محذوف ولا راوباسو یا به فعل راوباسو یا به شی به فعل راوباسو. خو لکه د سینې چې جار مجرور موږ د صفات کوم لکه زید فی الدار په دې کلمه په دې کلام کې چې په دې جمله کې فی الدار جار مجرور دی فعل پکې نشته دی نو زم ته دا ډایرکټ خبر شو نه دی له بل راوباسي
نو جار مجرور متعلق په لفظونو کې موجود وو نو دې ته ویل کېږي ظرف اللغو متعلق ورته ویل کېږي ظرف اللغو متعلق او که جار مجرور دا په دای کې نو موجود په جمله کې نو موجود په الفاظو کې نو موجود چې چا پورې دی تړي نو هغه به اې دا ویل کېږي ظرف مستقر متعلق په دې پوه شئ تاسو ها جار مجرور چې موږ په چا پورې تړو نو او یا په لفظونو کې مذکور یا په لفظونو کې مذکور نه وي که په لفظونو کې مذکور ظرف الله متعلق به او کنه مذکور نو بیا به لکه دې مثال در کومه نظرت الیکا نظرت الیکا نو دې څه ترکیب کومه نظرت فعل تو ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل الى حرف جر او کا مجرور وس دا جار سره خپل مجرور نه ظرف الله متعلق شو بچا پوری ونظرت فعل پوری پوه شئ وس دا راون کا نظر فعل سره خپل فاعل متعلق نه جمله فعلیه خبریه او کچر د جار مجرور په کلام کې نو موجود نو بیا به هغه منګه په چا پوری تړو چې چا پوری تړو آیت ظرف مستقر وي لکه ته زیدون فی الدار دې ترکیب چې منګه کو څنګه بکاو زید مبتدا فی حرف جر الدار مجرور جار سره خپل مجرور نه ظرف مستقر متعلق شو پچا پوره نو اوس که دغه چې پچا پوره زوړه ما کله دې لپاره ماته د دې مناسب فعل معلومو لکه زه شروع کوم جزو په شروع کې اشرع وبر او بسما یا تلاوت کوم جزو اتلو ما ځکه کتاب ویم جزو اقرا بسم الله الرحمن الرحیم ویږي به معنی نو زه به هغه وخت مناسب فعل چنده بر او بسم کله وخت مناسب فعل ماته معلوم نه ده لکه زه په عربی زونه نه پوهیږم یا بل څه خبره ده دا وخت مناسب فعل ځنه شم رو باسله نو سلور چې نه افعال عامه دي سلور سری افعال عامه په دې افعال عامه کې به ته یو رو باسي افعال عامه کم دي کون نه ثبوت او وجود او حصول دې سلور ته ویل کېږي افعال عامه نو موږ با چې دا متعلقه نو موږ وای دا پکائنون پورې ده پس پورې پکائنون نو کائنون د کون نه ده یا موږ وای چې دا متعلق ده په ثابتون پورې یا په ثبت پورې یا موږ وای دا په موجودون پورې یا موږ وای دا په حصولون په محصولون او په حاصلون پورې وایي نو دا سلور افعال عامه ده دي کنه چې مطلب دا په هر ځای کې چې نه دا صحیح کیږي په هر ځای کې صحیح کیږي د کله جار مجرور موږ ته په لفظونو کې د دې متعلق موجود نو موږ بیا هغه په لفظونو کې تړو او دې ته بیا څه ویل کېږي ظرف اللغو متعلق چې کله په لفظونو کې نو موجود نو بیا موږ دې له راوباسو چې کله له راوباسو نه ته بیا سوې ظرف مستقر او کچرته موږ ته د وخت مناسب فعل معلومو جراو باسو کنه موږ به اکثر راوباسو د افعال عامه افعال عامه سری په دې پوه شئ او دغه چې کوم دي افعال عامه په دې کې ته فعل هم راو باسل شي او اسم به هم راو باسل شي لکه مطلب ته څه ویل شي چې دا فی دار فی حرف جر الدار مجرور جار سره د خپل مجرور نه ظرف مستقر متعلق شو په ثبت فعل پوره په ثبت فعل پوره د سیم کول شي او د سیم کول شي چې فی حرف جر الدار مجرور جار سره خپل مجرور ظرف مستقر متعلق شو په ثابتون پوره نه فعل عمره باسل شي چې به فعل عمره باسل شي بیا په دې ان شاء الله تاسو به بر کتابونو کوی چې بسرین په نسبت باندې صغور دي او د کوفین په نسبت باندې صغور دي چې دغه برو باسي فعل برو باسي کوي څه برو باسي خو یو صورت د سره کجار مجرور چرته د اسم موصول لپاره سره جوړی دا لکه مطلب اسم موصول لګي دا نور څه بیا سره ال جار سلر علاوه په سله کې جار مجرور رالو نو دا بچار مجرور بتا همیشه لپاره په فعل پورې بیا تړي به په شی په فعل پورې نشي تړلې لکه پوه شو دې باندې ها لکه تا د دې لپاره مثال سره لکه اعطاني زيد ما في الدار اعطاني زيد ما في الدار راکړل ما ته زید هغه څه چې دا په کور کو نو ترکیب کوی اعطى فعل نون وقايه یا ضمیر منصوب متصل مفعول به زيد فاعل زيد سره فاعل اعطاني زيد كنا ما موصوله في الدار في حرف جر او دار ولا جار مجرور چې موږ متعلق او دا موږ همیشه د لپاره په ثبت پوری کو په فعل پوری به تلو په شی به فعل پوری باندې تلو ولې زکه تاسو په سلی لپاره دا خبره کړې و چې سلا د لپاره دوه خبرې ضروري دي سلی لپاره څو خبرې ضروري دي دوه کمی دي یو سلبه جمله خبریه بوي سلبه سوي او دویم دا چې په سله کې به ضمیر وي چې راجع به وچاته اسم موصول طرف ته نو
او فی الدار چې دا ته په فعل پورې متعلق چې دا به جمله جوړ شي او کته په شی به فعل پورې متعلق کې نو بیا شی به جمله جوړیږي څه جوړیږي شی به جمله او د موصول د سیلې لپاره جمله پکار ده شی به جمله نه ده پکار نو موږ وایو فی حرف جر الدار مجرور جار سره خپل مجرور نه ظرف مستقر متعلق شو په ثبت فعل پورې په څه پورې او په ثبت کې و زمیر د چار راځي د ما موصوله ته یا سیله شو موصول سره خپل سیله مفعول به ثانی شو مفعول به ثانی شو د اعطاف فعل لپاره لکه پوه شئ ها نو موږ د جار مجرور په اړه څه خبرې وکړلې یو موږ دا وکړل چې جار او مجرور کله کلام کې چې حروف جاره په چا باندې داخليږي نه ته څه ویلېږي مجرور ویلېږي هغه اسم ته څه وایي مجرور وایي بیا دا جار مجرور یوازې د کلمې د کلام جز نشي جوړېدي سو پورې چا پورې تړل نه متعلق کړه نه بیا دا متعلق په چا پورې چې موږ ته یا په لفظونو کې موجود وي یا باندې موجود که په لفظونو کې موجود نو څه ورته وایي ظرف لغو متعلق او کله موجود نو بیا ورته څه وایي ظرف مستقر متعلق دینه بعد موږ بیا وایي چې عام طور باندې چې کم فعل موږ ته معلومي دا جار مجرور موږ د سره تعلق پیدا کوو کوم ته نو معلوم نو بیا موږ افعال عمل راو باسو چې کم دي کون ثبوت وجود حصول دې سره موږ دا خبر هم وکړه چې کله د تبع فعل پورې تړل شي په عام حالاتو کې او په شی به فعل پورې هم تړل شي خو چې کله دا د موصول نو ورستو رالل یعنی په سله کې جار مجرور رالل او هغه سله جار مجرور د دې متعلق په جمله کې نه موجود په سله کې د دې متعلق نه موجود نه دا وته بیا تړي په فعل پورې په شی به فعل پورې بیا نه تړل ځکه چې د سله لپاره جمله فعلیه کې دل ضروری دي ها بل خبر اخیری خبر دا چې جار مجرور نو ورستو کنه کېره لفظ راغی جار مجرور نو ورستو کنه کېره راغی نه کجر د نکیرې نو ورستو جار مجرور رالل کله اسم نکیرې نو ورستو جار مجرور رالل نو دا بیا صفت جوړیږي او کله معرفین نو ورستو رالل جو بیا غ حال جوړیږي هغه ته رایت طائرا علی غصن رایت طائرا علی غصن نو دلته دا جار مجرور دا نکیرین ورسره ما یو مرغه ول د په خاخ باندې نو دلته کې وته دې ترکیب څنګه کې رایت فعل او تو ضمیر پکې سره فاعل له طائرا نکنا طائرا د اسم نکیرین ورسره جار مجرور علل نو دا طائرا په موصوفي طائرا مسي او علی غصن دا بجار مجرور موږ متعلقه په موجودین پورې پس پورې په موجودین پورې وره په موجودن پورې په موجودن پورې ځکه چې فتوائرن باندې سره پای باندې زبر ده فتوائرن باندې زبر ده په موجودن باندې وهم زبر راولما پوه شئ نو طائرن موصوف شو او دا جار مجرور سره خپل متعلق له صفت شو موصوف سره خپل صفت نه مفعول به پوه شئ معنی ها او کچرتا د معرفین ورسو جار مجرور رالل نو بیا په دغه معرفه د بذل حال وی او جار مجرور سره خپل متعلق د به حال وی لکه ته رأيت الطائر دغه مثال له خو ته پدې کې دا الطائر ولګوا رأيت الطائر على غصن نو ور رأيت فعل فاعل الطائر لوس دغه معرفه ده کنه معرفه ده لکه مکه نه کېراو چې موږ موصوف جوړ کو دلته معرفه ده لکه وزر جوړو مزول حال سمجھ جوړو ما او على حرف جر غصن مجرور جر وس مجرور متعلق شو بچا پورې پس موجودن پورې پس پورې موجودن پورې ولې ځکه چې دا حال جوړیږي حال نه منصوبات نه دا ذل حال سره خپل حال نه مفعول به شو پوه شو به معنی او کله چې با زائد راشي یا رب زائد راشي نو بای کې بیا جار مجرور چې کلام زائد راشي په کلام کې دا بیا نه متعلق کیږي جار مجرور چې کله په کلام کې زائد راشي نو بیا هغه بچا پورې وتړو لکه کفا بالله شهیدا وس پدې کفا بالله وکیلا کفا بالله شهیدا کفا بالله اسیبا پدې مثالونو کې دا با زائد تا نو موږ دې ترکیب کو کفا بالله شهیدا نو موږ ترکیب کو کفا فعل با حرف جر زائد لفظ الله لفظا مجرور محلا مرفوع فاعل لدا کفا د پاره لفظا مجرور ده او محلا جلند سره مرفوع ده لکه پوه شو به باندې نو دا په حروف عاملو کې اولنې نمبر چې هغه حروف جاره چې په اسم باندې داخلي او عمل کوي اسم لجر ور کوي او حروف جاره سوري ولستی او د حروف جاره د ترکیب متعلق سو خبره ترې موږ وکړلې دویم نمبر ده حروف مشبہ بالفعل حروف مشبہ بالفعل و کم نوع ده و
نو پدې نو عقیل حروف مشبہ بالفعل ذکر دی حروف مشبہ بالفعل هغه حروف ته وایي چې هغه فعل سره مشابهت لري دا حروف د فعل سره په یو خبر کې مشابهت لري نمبر 1 پس کې دا حروف د فعل سره په څو خبر کې مشابهت لري نمبر 1 خبر سره په تعداد کې لکه څنګه چې فعل 3 حرف راځي ثلاثي راځي رباعي راځي دا شان د بدی حروف کې هم بعضی 3 حرف راځي او بعضی پکې څلور حرف راځي صحیح شو لګا ان 3 حرف دي لیت 3 حرف دي لعل څلور حرف دي او ویم نمبر په معنی کې چې بدی حروف کې د فعل معنی پرته ده بدی حروف کې د فعل معنی پرته ده اوس وایو او دریم نمبر چې لکه څنګه د فعل ماضی اخر مبني بر فتح وي د قشر دي د حروف اخرهم سوي مبني بر فتح وي پوښوي او څلورم نمبر لکه څنګه چې فعل متعدی په دوه اسمونو داخلي کې یو لرف او بل نصب ور کوي د قشانتي دا حروف په مبتدا خبر داخلي کې مبتدا لرف او خبر لا مبتدا نصب او خبر لرف ور کوي د دې حروف دا حروف مشبہ بالفعل سوري شپږ کم دي ان انك ان ليت لكن لعل دا حروف مشبہ بالفعل څه عمل کوي په مبتدا خبر داخلي کې مبتدا لا نصب او خبر ته واستاسو ګورئ چې حروف مشبہ بالفعل موږ دلته وي او موږ وایو اسم لا نصب او خبر لا رفع کوي نو اسم په منصوبات کې موږ ذکر کړل او خبر موږ په څه کې ذکر کړل او مرفوعات کې ذکر کړل واښوي دلته په نور څه نشته خو صرف ترکیب دی لکه زید قائم دی په دې معنی ان داخل کې نو ان زیدن قائم څنګه ترکیب کومه ان عرض حروف مشبہ بالفعل زیدن اسم دی نه قائم خبر دی نه بیا په دې کې دا ان او ان دا په جمله کې د تحقیق پیدا کول لپاره راځي او ان چې دا جمله کې تحقیق پیدا کوي ان په جمله کې تحقیق پیدا کوي خو په ان او په ان کې فرق دی چې ان دا جمله په تعویل د مصدر باندې ګرځي په څه باندې ګرځي یعنی دا د مصدر په حکم کې ګرځي د مصدر په حکم کې ګرځي بیا بعضی ګونه دي چې یو لږ ګونه تقریبا چې ال دغه ان راځي او نه ګونه دي چې پای کې ان راتل شي او سلور لګوندې چې ال ان او ان دوان راتل شي دي حاشیه کې تاسو لیکل دي چې کله د کلام په شروع کې راشي نو ابا ان وی دا شان دي کله د حيث نو ورستو راشي نو دا به ان وی د اذن ورستو راشي او د جملې په سیلی په شروع کې راشي په جواب قسم په شروع کې راشي د جمله حالیه په شروع کې راشي کله چې د قول لپاره مقوله جوړیږي کله چې د اسم لپاره صفت جوړیږي یا خبر باندې لام ابتدا داخل شي یا چار د اسم لپاره خبر جوړ شي او یا په دې لسو سنونو کې چا تابع جوړ شي نو الدب ان راځي د دې کتاب کې لیکلي او ان چې دا په نه ځګونو کې لکه کله فاعل جوړیږي نائب فاعل مفعول مضاف الیه مجرور به حرف جر مبتدا مستثنا او د صفت لپاره خبر او کله چې دې اتو سنونو کتابه جوړ شي او په سلور ځګونو کې ان او ان دوان ویل سي دي چې کله په فاجزان ورس داخل شي او د اذا مفجایین ورس راشي کله په جمله تعلیلی په شروع کې راشي او کله د لا جرمنه ورس راشي نو بیا به ان استعمالېږي دا وی کتاب کې کأن په کې دریم نمبر دی کأن د تشبیه لپاره راځي چې د خپل خبر د اسم سره د خپل اسم د خبر سره تشبیه ورکړي لکن دا به د استدراک لپاره راځي استدراک دی ته وای چې په مخکینی جمله کې یو وهمي او وهم ختمولو لپاره د لکن استعمالي لکه زید او عمر د نه لازمانه ملګری دی یو د تفسیر راځي اته جاء انی زید نما خواته زید راغله ده نو تاسو یې کیدل چې زید راغله جو عمر بوسروم راغله نو ته لکن عمر لم یجي لیکن عمر چې نه خونه راغله او لیت چې دا تمنی لپاره راځي او لعل ترجی لپاره تمنی او ترجمه کول شي تمنی د امید ظاهر ول لپاره دا افسوس او تمنا ظاهر ول لپاره او لعل جندا ترجی لپاره راځي پوښوي لکه لیتا شباب يعود دریم نمبر دی ما ولا مشبهتان بلیسا ما ولا مشبهتان بلیسا ستوي یعنی هغه اولا ما اولاد د لیسا سره مسو خبره مشابهت لري پس وو کې نمبر 1 سره لکه څنګه چې لیسا د نفي لپاره راځي دغه شان ما اولاد د نفي لپاره راځي او دریم نمبر لکه څنګه چې لیسا په مبتدا خبر داخليږي مبتدا لا رفع او خبر لا نصب ورکړي دغه شان ما اولا دا هم په مبتدا خبر داخليږي مبتدا لا رفع او خبر لا نصب ورکړي دا ولا مشبهتان بلیسا څه عمل کوي
په مبتدا خبر داخلي وای کنه دا اوس ما ولې مبتدا لرب ورکه خبر لا نسب ورکه مبتدا ته بیا اسم د دې حروف وای او خبر ته خبر د دې حروف وای دغه ته ما زید قائما ستر کې پکوما ما مشابه به لسا زید اسم دما او قائما خبر دما بیا د ما د عمل لپاره درې شرطونه دي چې ما به حل د عمل بکای یعنی مبتدا لرب او خبر له بنسب حل ورکړي چې کله دا درې شرطونه پکې د ما نه رستو ان زائده نه راغله د ما نه رستو ان زائده نه راغله کما ان زید قائم نو ځلګي ما خو راغله ده خو دی ان چې نه کنه ان په داخل شو نو ان هم د نبی لپاره دی او ما هم د نبی لپاره دی نو دی ان دماغه نفواله ختم کو دیو جن دا عمل نه کوي نو ما به کله عمل کوي چې کله دی ان زائده رستو نه راغله نمبر 2 د ما په خبر باندې الا نه داخل شي د ما په خبر باندې الا نه داخل شي لګته ما زید الا قائم نو ځلګي ما مشابه به لسره او اسم مرفوع او خبر مرفوع ځکه چې د ما په خبر باندې الا داخل شوی نو عمل نه کړي او دریم نمبر شرط دا دی چې د ما خبر په اسم باندې مقدم نه وي د ما دا خبر په اسم باندې مقدم نه وي لکه ما قائم زیدون نو ځلګي دا دغه نه کوي عمل نه کوي پوښوي نو ما عام حالتونه کې ما عمل کوي چې مبتدا له رفع او خبر لا نسب ور کوي لیکن درې ځونه د سيدي چې الله کې ما عمل نشي کولای دا عمل لپاره یدې ما نو رسو به ان زائده نه راغله د ما په خبر باندې به الا نه داخل شوی او دریم نمبر د ما خبر با د ما په اسم باندې مقدم شوی نه کله درې خبرې شوې الکه د ما نو رسو ان زائده راغله یا د ما نو رسو چې نه دا په خبر باندې الا راغله یا د ما خبر په اسم باندې مقدم شوی نو بیا ما عمل نه کوي ها عمل دغه دی کنه چې مبتدا له رفع او خبر له نسب کنه د ما عمل دا نه چې مبتدا له رفع او خبر له نسب ورګه زید قائم دی کنه زید قائم او چې کله په دې باندې ما داخل شو نو ما زید قائما زو سویم کنه نو دې عمل خدا نه کنه چې مبتدا له رفع او خبر له نسب ورګي او چې کله په درې زګونو کې رااله لکه ما ان زید قائم نو ځل کې خمار راغله ده او په قائمون باندې چې نه نسب نه راغله دلته کې ما راغله ده او په قائمون باندې نسب نه راغله دلته کې ما راغله ده او په قائمون باندې نسب نه راغله ولې ځکه چې په دې صورت کې دا عمل نه راکړه عمل نه مطلب دا دی چې لکه د کلمې اخر د دې وجه نه بدل شوی پوښوي دغه شان د لا د عمل لپاره هم درې شرطونه دي نمبر 1 دا دی چې د لا اسم او خبر بدوانه نه کیږي د لا اسم او خبر بدوانه نه کیږي کدوانه نه کیږي نو بیا عمل نه کوي او دویم دا دی چې د لا په خبر باندې به الا نه داخل شوی او دریم دا دی چې د لا خبر په اسم باندې مقدم نه مخکې بدبو کو یو شان دي خدا یو کې بدل دي لکه لا رجل الا قائم د دې مثال له او بل مثال لا قائم رجل بیا ما اولا دې کې یو بل ټکه لا تا قرآن مجید کې چې ولا تحين مناس نو د لا ته د عمل لپاره هم دوه شرطونه دي چې اسم او خبر به دوانه ظرف زمان وي او اسم او په خبر کې به یو حذف وي ولا تحين مناس قرآن مجید کې چې نو دا ما اولا په شان دي لا ته هم د لا ته هم د شان دي عمل کې خو لا ته د عمل لپاره دوه شرطونه دي یو دا چې اسم او خبر به دوانه ظرف زمان وي او دویم دار چې په مبتدا او په خبر کې یعنی په اسم او په خبر کې به یو حذف وي عام طور باندې اسم حذف کیږي ایصلات ساعه مندمن ایلات الساعه ساعه مندمن ضرورم نمبر دی لاین فی جنس یعنی هغه لا چې د جنس نه د جنس نه د صفت د نفي کول لپاره راځي د جنس نه د صفت د نفي کول لپاره راځي لکه لا رجل قائم لږ دا د ټول دا جنس ته لا رجل جنس ته کنه سړی قائم نو دلته کې د جنس نه د نفي لپاره د لا رااله نو دا څه عمل کوي لاین فی جنس مبتدا به خبر داخليږي مبتدا لا نسب او خبر لا خبر له غرب ورکه دا اسم سلور صورتونه دي مخکې تاسو ذکر کړیو کنه چې اسم یا مفرد معرفه یا دغه یا مفرد معرفه یا مضاف شبه مضافي یا نکره غیر معین وي دا خبره ته کړی تاسو او حروف ندا ذکر خو مخکې شوی دی په دغه کې منادا په باس کې نو هغه حروف چې په اسم باندې داخليږي نو پنځه حروف جاره حروف مشبہ بالفعل ما ولا مشبہ ذم ليس لا لفظ حروف دا دي ذکر مخکې شوی دی دویم نمبر هغه حروف چې هغه عمل کوونکي دي او په فعل مضارع کې عمل کوي نو په فعل مضارع کې چې کوم حروف عمل کوي هغه په دوه قسمه باندې دي یو د ویل کېږي حروف ناصبه او بل د ویل کېږي حروف
جازمه حروف ناصبه په کم نوع کې ذکر دي او څه عمل کوي وای تاسو دا حروف ناصبه سلور دي سوري سلور کم دي ان لن کای اذن او دا حروف په چا باندې داخليږي په فعل مضارع باندې په فعل مضارع باندې داخل شي نو څه عمل کوي نه کنه د فعل مضارع څخه چې کم دي اب درې قسم باندې 5 7 2 نو په دې کې دا څه عمل کوي په 5 سره څه کوي د 7 سره څه کوي د 2 سره څه کوي پنځو څه غولا نسب ور کوي او و څه غونا نو نه رابل لري او په 2 څه وکي هیڅ عمل نه کوي پنځو لچ نسب ور کوي کم دي مفردات خمسه او اول چې نسب ور کوي سلور د تسنین نون عربی چلی لګی ته ولا جمع مذکر او یو د واحد مؤنث حاضر خدا خبر ته یاد وساتئ چې دا حروف ناسبه په دای کې دا عمل کوي په مفرد خمسه کې کنه چې دله نسب ور کوي اوس کړ دي کې بل دغه نوای کې نسب بیا تقدیری راځي پوښښ بیا په دې کې هر یو دلند خپل خپل عمل له دا ان جدا عمل له دلن جدا عمل له یو دغه عمل خو په دې کو ټول یو شان دي په لفظي عمل کې خو یو شان دي لفظي عمل یو دي لفظي عمل یو معنوي عمل نو لفظي عمل خو د سلور وړو یو شان دي دا ان لن کوي اذن او دغه لفظي عمل اداره چې فعل مضارع پنځو سغول نسب د وو سغون نو نه رابل لري کوي او په دغه کې عمل لګي خو د معنوي عمل د هر جدا جدا دی لکه ان دا چې نه فعل مضارع د مستقبل سره خاص کوي ان فعل مضارع له سره خاص کوي او دغه فعل مضارع له د مصدر په حکم کې ګرځي پوه شو دیو دې ویل کېږي ان ناسبه مصدریه لکه ان تصومو دا مصدریه معنی دا چې تصومو معنی خو اصل کې دا چې تاسو ټول سړی روزي نه سي تصومون غنه الګه تصومون نه غنه په اصل کې نو تصومون معنی سره تاسو ټول سړی روزي نه سي او چې کله په ان داخل شو دا ان د وجه نه خدانونه عربي لاول لري شو د شو ان تصومو د بیا موږ د دې معنی ست کو چې تاسو روزي نه سي موږ روزي نیول تاسو د پاره روزي نیول تاسو د پاره تاسو د روزي نیول خیر ورد تاسو د پاره نو اول معنی دا تاسو ټول روزي نسي او دیم معنی دا تاسو روزي نیول تاسو ویلي چې کوم پښتو په ترجمه کې لام راځي هغه بیا سي هغه مصدر ترجمه نو دا خو لکه فعل مضارع دا خو چې کله په ان داخل شو نو دی فعل مضارع دی ان فعل مضارع د مصدر په معنا باندې وګرځو نو موږ وایو روزي نیول استاسو پوه شو دې ها نو ان چې د معنوي عمل سره چې دا فعل مضارع له مستقبل سره خاص کوي یعنی عام طور باندې په فعل مضارع کو خود حال او استقبال ځوانو معنی خو چې کله به ان داخل شو نو فعل مضارع به د مستقبل سره خاص شي دا فعل مضارع د مصدر په معنا باندې ګرځي ویم لن ده لن دا فعل مضارع د مستقبل سره خاص کوي د نفي د تاکید لپاره راځي لکه لای یضربا هغه یو کس به هیڅ مدد ونه کی هغه یو کس هیڅ مدد نه کوي او کای چرن داوم د ان پشان دي چې دا ناسبه راځي دا مصدریه راځي مصدریه او د دینه پکې لام تعلیلیه دا راځي سره دي لام تعلیلیه لام تعلیل دي ته ویل کېږي چې داغي د پاره آکار شوی ادا لام تعلیلیه یا په لفظ کې موجود وي او یا لفظ کې جنن دا نه موجود پټ وي لکه اسلم تو کای ادخل الجنه اسلم تو کای ادخل الجنه پدې کې دا اولنې د دویم د پاره سبب وي دا سبب د دویم د پاره نه کای ادخل الجنه د دې کای نه ورستو لام مقدر ده ما اسلام راوړل د پاره د دې چې سودا جنت داخل شمه نو دا اولنې بګې د دویم د پاره سره سبب ده ما قبل د کینا د ما بعد د پاره سوي سبب یې لکه دا اسلام راوړل د جنت د دخول لپاره سره سبب ده پوه شئ او اذن چې دا همیشه لپاره د خبرې په جواب کې راځي لکه سره تا ته وایي چې زبستا خواته درسم انا اتی کا غدد استاد زبستا خواته درسم او تور ته په جواب کوې اذن اکرمک او د دې دغه لپاره شرط ده د اذن چې عمل کوي چې دې نمبر ورستو فعل مضارع د مستقبل په معنا باندې وي او ما بعد کې په معمول نه وي او د دې ممز کې بلا نفي او قسم او دا پکې نه راغلي
بیا د فائدې په تور باندې خبر لیکل چې دا ختم شو ان لن کوي اذن خدا ان نه ان دا په سوزي ګونو کې دا مقدر هم راځي پټ هم راځي لکه یو کله په کلام کې دا موجود وی لکه ان تصوموا خير لكم او کله کله دا ان نسی وی چې دا په کلام کې نه راغلی مطلب په لفظونو کې نه وی خو هغه عمل کړی سا عمل کړی یعنی دغه فعل مضارع له نسب ورکړو فعل مضارع له د مصدر په معنی باندې ګرځولي نه الته کې ان چې دا مقدر وي ان سوي مقدر وي نو ان کله په لفظونو کې مذکور راځي او کله مقدر راځي بیا دا مقدر چې راځي ندید په صورتونه دي یا به تقدیر وجوبي وي یا به تقدیر جوازي وي تقدیر جوازي مطلب دا چې لکه دا ته بخاره کولم شو پټولم شي او تقدیر وجوبي مطلب دا چې دا به همیشه لپاره دا ان مقدر وي تقدیر وجوبي یعنی چې په کوم ځای کې ان مقدر وي د دې 15 صورتونه دي نمبر 1 د لام جحود د ورستو لام جحود هغه لام ته ویل کېږي چې دا کان منفي په خبر باندې داخل شوی لام جحود هغه لام ته ویل کېږي چې دا کان منفي په خبر باندې داخل شوی لکه الله پاک په قرآن کې فرمایي ما کان الله ليعذبهم وذل کې اعتراض دار چې دا لام خو حرف جر ده او لام حرف جر خو په فعل باندې داخلي کېدل لګي ليعذبهم دا خو يعذب فعل ده لام حرف جر په داخل شوی ده نو نه دا لام جحود ده سره لام جحود څه ته وایي چې دا کان منفي ما کان دا کان منفي ده کنه دای په خبر باندې داخل شوی ده نو د لام جحود ورستو ان مقدر وي دی دا لام دلته په حرف جر نه داخل شوی دا حرف جر نه بلکې دا لام جحود د دین ورستو ان مقدر دی چې هغه يعذب لا نسب ور کړی دی پوه نو بری يعذب که خلک دوته بوسګي یو دا چې لکه دا حرف جر دی نو حرف جر خو لکه جر ور کوي او يعذب دا هو منصوب دی پوه دویم جواب دا دویم سوال دا په دې خلک کوي چې ليعذبهم ليعذب دا غلام دی او لام حرف جر په اسم داخليږي په فعل نه داخليږي نو موږ دا په جواب یې وس راځي کنه چې دا لام جاره نه دی بلکې دا سره لام جحود دی لام جحود څه ته وایي چې دا کان منفي په خبر باندې داخل شوی او فهمه خبره چې لام نو رستو سم مقدر دی ان مقدر دی نو هغه دی لا نصب ور کړل دویم نمبر دا حتی نو رستو به هم ان مقدر وي چې کله فعل مستقبل په معنی باندې لکه قرآن مجید کې وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا نو حتى يقول دا حتی نو رستو ان مقدر دی یقول للنسب ور کړل دریم دا او نو رستو جهاد اله یا الا په معنی باندې دی الا په معنا باندې الا په معنا باندې لکه ته لا احسبنك او تعطيني حقي چې زما پتا پوری خطر ما سو پوری تا مالا دغه نه را کړ ما حق نه را کړ نو دا او نورستو دا مقدر ده سلورم نمبر دا هغه واو نورستو چې په معنا د ما باندې وي دا هغه واو نورستو چې په معنا د ما باندې وي نو او دا شپږ سو نورستو واقع وي دا امر نورستو د نفي نورستو د استفهام نورستو د نهي نورستو د تمنی او د عرض او تحزیز نورستو او د دې مثال هم په کتاب کې لیکلي چې د امر نورستوي لکه زورني فاکرمک نو ذا فاکرمک کدا فا نورستو ان مقدر ده پوهې زورني واکرمک او لا تاكل السمك ولا تشرب اللبن دا با نهي نورستو نفي نورستو لکه ما تاتينا وتحدثنا دا و نورستو ان مقدر چې شپږ سوزونو په جواب کړه غلي په معنا د معاوي او شپږ سوزونو په جواب کړه غلي او نمبر 5 د هغه فان ورستو چې ما قبل د ما بعد د لپاره سبب وي چې ما قبل د ما بعد د لپاره سبب وي او د شپږ سوزونه دي چې هغه د امر ورستو یا د نهي ورستو یې دغه مثال له خو دلی واو په ځای باندې فکر فالق الغوړي پوښوي نو ان مقدر کول دا په دوه قسمه باندې یو تقدیر وجوبي یو تقدیر جوازي تقدیر وجوبي په دې 15 ځګونو کې نمبر 1 سو چې دا لام جحود او رسوبان مقدر وي نمبر 2 دا هغه لام جحود تعریف همغه چې هغه لام ته ویل کېږي چې دا کان منفي په خبر باندې غلې نمبر 2 دا هغه حتی او رسوبان مقدر وي دا هغه حتی او رسوبان مقدر وي چې کله حتی فعل مضارع مستقبل په معنی باندې وي دریم نمبر دا هغه او نورستو به ان مقدر وی چې هغه په معنا دا الا یا د الا باندې وی نمبر 4 دا هغه واو نورستو به ان مقدر وی چې هغه واو په معنا د معوي او د شپږ سيزونو نورستو راغلي
نمبر 5 د هغه فان ورستو به ان مقدر وی چې هغه شپږ سيزونو په جواب کې راغلي هغه شپږ سيزونه سړي چې بدوانو کې امر نهي نفي استفهام تمني او عرض تحزيز پوښتنه کتابونه په دې کتاب کې مثال لیکلي او تقدیر جوازي چې الله ان مقدر کول چې دا جایز وي هذا لامکین ورستو لکه قام زید ليذهب هم بلا شيء قام زید لأن يذهب هم بلا شيء لامکین څه ته وایي چې هغه هغه لام چې د کوي سببیه په معنا باندې راځي ما قبل ما بعد د بار سببي ادا واو فاثم او عاطفه د سبب چې کله د دې هغه فعل معطوف اسبي نو په دې صورت کې به هم ان مقدر وي او دویم نمبر حروف چې په فعل مضارع باندې عمل کوي او په فعل مضارع له جزم ورکوي هغه حروف جازمه دي حروف جازمه کم دي په کم شعر کې ذکر دي سوري نو دا حروف جازمه دي حروف جازمه سوري پنځه کم دي ان لم لما لام الامر او لا نه بیا دا چې د دې ټولو یو لفظي عمل دی لفظي عمل د ټولو یو شند دی د دې لفظي عمل سره به فعل مضارع 500 سے غلا جزم ور کوي چې په اخر کې حرف علت نه کوي په اخر کې حرف علت راځي کوي کټ کوي او و سګونه سره لري کوي او په دوه سګو کې اس عمل لګي او مانوي عمل د هر جدا دی لکه بدی کې د علم فعل مضارع له د ماضي منفي په معنا باندې ګرځي لکه لم یضرب معنا دا هغه یو کس وحل کوي یا وحل به وږي او چې لم دې په داخل کو نو به معنا دا ما ضربا هغه کس وحل نو کړی دا ما ضربا او لم یضرب معنا به یو شانتي لما هم فعل مضارع له د ماضي منفي په معنا باندې ګرځي او د لم او په لما کې فرق داره د لم او په لما کې فرق داره چې دا لم د مطلق نفي لپاره راځي او لما چې د استغراق نفي لپاره راځي استغراق نفي مطلب دا دی چې تیر شوی ټول زمانہ په کې راګرای لکه لم یضرب معنا دا هغه یو کس وحل نه کړي لما یضرب معنا دا هغه یو کس لا تروسه پوری وحل نه کړي پوښوي لکه لم یضرب عام معنا لګته وحل نه کړي نه کړي پورن نه کړي بابو نه کړي کال وادي دي کړي لما یضرب هغه تروسه پوری وحل نه کړي دریم نمبر دی لام امر لام امر هغه ته لیکيږي چې هغه امر د سقو په شروع کې کوم لام راغلی دی یو څه طلب کول لپاره او لاینه هغه ته چې هغه د نه د سقو په شروع کې جنده راغلی لا تضربن او ان شرطیه هغه ته لیکيږي چې هغه ان چې د شرط لپاره راځي او ان شرطیه د په دوه جملو باندې داخليږي سو جملو باندې په دوه جملو باندې کدوانو جملې فعل مضارع وي د دوانو لپاره ورګي جزم ورګي دوانو لبا جزم ورکي اولنی جملې ته شرط وي دویمه جملې ته سوي جزا وي او بدی کې د اولنی جمله سبب وي د دویم د پار لګته وي ان تذهب اذهب دلته دا ګور ان شرطیه ده په دوه جملو باندې داخل شوی ده کنه نه تذهب جدا جمله ده او اذهب جدا جمله ده نو دی انسان عمل کړی دی لیم نه سب جزم ور کړو دی لیم جزم ور کړی دی دا اولنی په کې سبب د دویم د پار ان تذهب اذهب کته چرته زی جزء بزم او کته زی جزء بنظم او دا ان چې نه کنه ان د 500 سيزونو په جواب کې کله راشي نو هغه کې دا ان مقدر وي یو دا امر په جواب نه مخکې راشي د نه د جواب نه مخکې راشي د استفهام د جواب نه د تمنی او د عرض دا امر په جواب کې راشي لکه اقرا تنجح نه اصل کې دسته ان تقرا تنجحو کچریته لوستل کې جو کامیاب بشي لا تغلب يكون خيرا لك تدرومو ادا بس برغه شنو بدی کې ان مقدر د اصل کې دس ده ان لم تغلب يكون خيرا لك دا شنو مسلم کتاب کې لیکل دي ته بری باندې پوښوي نن سبا کې موږ حروف عامله ویل ټول چې هغه حروف چې هغه په فعل باندې عمل کوي یا په اسم باندې عمل کوي نو ټول حروف عامله چې دا څو قسم دي ټول څو قسمونه دي بیا په دې کې 15 د سړي چې په چا باندې داخليږي عمل کوي په اسم داخليږي او عمل کوي او دوه د سړي چې په فعل مضارع باندې داخليږي او په فعل مضارع کې عمل کوي په اسم کې عمل کوونکي سوزونه سوري حروف جاره حروف مشبہ بالفعل ما ولا مشبہتان بالاسم او حروف نه اوس په دې کې دا خبره ضروری ده چې لکه دا حروف کم دي عمل څه کوي او مثال بس اوس دا نور دې معنوي خبرې چې دا په مخکې ټولو کتابونو کې را روان دي پیله نه وګیو په کافیه کې په دې کې ټولو کې او شرم تعامل کوم دا معنی ویلې کنه دا کوم معنی چې ټولو په شرم تعامل کې ویل نه دي
اوس تاسو دا بل راوړو تدریب وکړئ زه په یو څو جملو باندې دا حروف جره کوي تمرین مررت بزید په دې کې کم حروف جره راغلي څه عمل کړي دی ترکیب به څنګه کو بچا پورې به تلو راتلو مررت بزید سر وای دبا ترکیب څنګه کومه مررت فعل فاعل تو ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل بارف جر زید مجرور جار سره خپل مجرورنا ظرف لغ ظرف مستقر ظرف لغ متعلق شو بچا پوره وس ګوره دلته کې دی دلته کې کم یو عامل په کم دی معمول په کم دی مررت عامل له عامل په کې څه دی مررت بزیدین او عمل بچا کې کړه دی عامل معمول په وقایا با عامل له او زیدین څه دی معمول له وس دلته کې دی حرف جر عمل کړه دی کنه نو دا به حروف عاملو کې کبا اسماء عاملو کې کبا فعل عاملو کې حروف عامله په دوه قسم باندې یو په اسم داخلي کې او په فعل داخلي کې دا بګي په اسم چې داخلي کې اصولي پنځه کم دي حروف جاره ما ولا مشبهتان بلیسا حروف مشبه بالفعل لا اله الا جنس دا بګي څه شری او حروف جاره لګي څه عمل کړل ها جار مجرور چې دا منګه بچا پوری تړو نو تر پچا پوری به تړو په فعل پوری که په شی په فعل پوری که په څه پوری بدوانو پوری تړل شي په فعل پوری ما په شی په فعل پوری هم تړل شي دلته کې چې دا موږ تړو نو دا ظرف لغو به که ظرف مستقر به وي ظرف لغو به وي نو اوس موږ ترکیب کو څنګه وکاو مررت فعل فاعل او بزید جار مجرور متعلق شو بچا پوری لاندې راشي د ټولو نه اخرنه ټکا وکي اغسلوا وجوهکم وايديکم الى المرافق وینځي تاسو خپل مخونه خپل سر د لاسونه د سنگلو سره اغسلوا وجوهکم اغسلوا فعل امر اغسلوا واو ضمیر پکې فاعل له ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل وجوهکم وجوهکم وجوه مضافکم مضاف الیه وذ مضاف الیه ورستو موږ وکتل واو راغله نه موږ مضاف الیه معطوف علیه کو سبقو واو حرف عطف ایدیکم الی المرافق ایدیکم مضاف الیه دا څه شو مضاف الیه څه شو نه کنه معطوف څنګه معطوف و ایدیکم الی المرافق تاسو ویلو چې جار مجرور چې کنه دا راشي ا دې نو مکه اسم معرفه یا نکری وي د چې نکری څنګه به جوړیږي کوم معرفه څنګه به جوړیږي نو دلګي دا و ایدیکم تاسو لاسونه دا ما دغری نکره ده کوم معرفه ده کنه نو لا بذل حال وي سببي او الى حرف جر المرافق مجرور جر سره خپل مجرور متعلق شو په پوره ثابتن پوره ثابتن چې فعل سره خپل فعل متعلق دا حال ذل حال سره خپل حال وس معطوف علیه سره خپل معطوف نه مفعول به ان الله على كل شيء قدير ان حرف مشبه بالفعل حروف مشبه بالفعل څه عمل کوي اسم له نسب او خبر لا را فرق نو چې کوم څه پکې نسب جو هغه بیا معمولی او په منصوبات کې به نن ته توقع ترکیب ان حرف مشبه بالفعل لفظ الله اسم على كل شيء قدير على حرف جر كل شيء كل مضاف او شيء مضاف تقبل مضاف لنا مجرور شده على جر او جر مجرور ظرف لغو متعلق شو بچا پوره فقدير فعل پوره قدير شي بفعل له صفت مشبه قدير شي بفعل سره خپل فاعل متعلق ده خبر ده انها صالحه ان عارف مشبه بالفعل هذا ضمير منصوب متصل اسم ان الصالحه خبر ان سره خپل اسم خبرنا لا نرتون اخرنه اني اعلم غيب السماوات والارض ان عارف مشبه بالفعل يا ضمير منصوب متصل اسم ان اعلم فعل اعلم فعل اعلم اعلم اسم تفضیل له اعلم اسم تفضیل له او فاعل به بګي انا فاعلم کې فاعل سره انا غیب السماوات والارض ترکیب وکړه غیب السماوات والارض
غیبه مضاف غیبه السماوات والارض السماوات نو واو سره به سکو السماوات معطوف علیه واو حرف هذا الارض معطوف علیه خپل معطوف ده مضاف الیه شو غیبه مضاف سره خپل مضاف لینا متعلق مفعول به شو اعلم ده پارا څه شو مفعول به شو اعلم ده پارا اعلم فعل سره اعلم اسم تفضیل سره خپل فاعل او مفعول به نه دا خبر شو ان حرف مشبه بالفعل ان حرف مشبه بالفعل سره خپل سم خبرونه جمله اسمه ما ولا مشبهتان بلیس کی ترکیب وکړو ما هم بخارجین من النار ما مشابه بلیس هم اسم ان او با حرف جر زائد ده با حرف جر زائد ده زائد مطلب سره پچا پور بیتړو نو پچا پور بیتړو نو خارجین اسم فاعل او ضمیر پکې فاعل وبکی صحیح هم ضمیر او من حرف جر النار مجرور جر مجرور متعلق شو بچا پوره خارجین پوره پس پوره خارجین اسم فاعل سره خپل فاعل او متعلق نه خبر شو د چره پره ما مشابه بلیسا ما مشابه بلیسا سره خپل سم خبر نه جمله اسمیه خبریه ما خالد کاتبا خالد اسم ما او کاتبا خبر ما لا بل الله ان اور بل پیج لا خیر فی المبتدعين لا لوجنس خيره اسم لا في حرف جر المبتدعين مجرور جار مجرور متعلق سے بچا پورے اور موجودون پورے پس پورے موجودون شی فعل سره فاعل متعلق خبر لا لوجنس سره قول سره خبرنا جمله اسميه خبريه نرجو ان تساعدونا نرجو ان تساعدونا نرجو فعل واو ضمیر پکې نحن ضمیر پکې فاعل ان حرف ناصبه تساعدوا فعل واو ضمیر پکې فاعل او نا مفعول به فعل سره خپل فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه په تعویل د مصدر سره مفعول به شو د نرجو لپاره فعل فاعل مفعول به جمله فعلیه خبریه دا بزان لوګه ټول ښه صحیح ده ټول به وکړي ترتیب السلام علیکم